جڑی دو دا مدینی منوری نظما دیر گران ساعت دے چی واپس دید روزی نظما. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. قدرمندو کتونکو، د وړوکوالي نه یو سوچ وي، یو فکر وي چې یاره غټ شم او یو بام ته ورسم. د مور او پلار هم دغه ارزو وي، دغه تمنا وي چې یاره دا بچي دې رالوی شي، دی دې هم په یو بام باندې شي، په دنیا کې د دنیاوي تعلیم سره سره دی چې کوم دی د دین خدمت هم وکړي، او کچره بیا په دې کې یو ټیلنټ وي، او کچره بیا په دې کې یو صلاحیت دننه پروت دی چې هغه هم هغه ټیلنټ هم رابار کړي او د خپلې معاشرې ته وښيي. دغه ټیلنټ په هر نسبت سره کیدی شي، نعتخواني شوه یا تلاوت شو، او که تاسو همیش دپاره زموږ په سکرین باندې کتلي وي نو لټون د ملغلرو کې همیش دپاره مونږ ګرځو او ګورو چې یاره کوم ځای کې ټیلنټ وي، کوم ځای کې دغه سرمایي پرتی وي، او تاسو ته په دې سکرین باندې راولو او تاسو سره هم دغه شریک کو. نن هم ډېر محترم او ثناء الله صاحب را سره تر څنګ ناست دي چې رب ذوالجلال ورله ډېر ښکلی او ډېر خوندناک ډېر مزهناک اواز ورکړی دی. الحمدلله زه به دا ووایم چې یاره د دې مور او پلار چې کوم دی دا ډېر خوش قسمته دي، د دې کلیوال د دې چم ګاونډ ډېر خوش قسمته دي چې یاره دوی هم په ګاونډ کې ثناء الله سره ژوند کوي، ثناء الله سره ژوند تیروي، او ثناء الله له الله پاک رب ذوالجلال ورله ډېر ښکلی او ډېر خوندناک اواز ورکړی دی. چېرته کې چې هم ختم نبوت کانفرنس وي نو الحمدلله دغه مشران ثناء الله صاحب ته دعوت ورکوي او دوی راغواړي. بهرحال نن راغلی یم ثناء الله صاحب دې سره یو خپرونه لټون د ملغلرو کې چې یاره اواز ښکلی لري، او په دې اواز کې دي کم کم خوالاړو، کم کم ځای کې دي نعتخواني وکړه او د ژوند په اړه دې موږ ته څه ویل غواړي. راځم ثناء الله صاحب اړخ ته. او ثناء الله صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. والله مو خوشحاله که چې تاسو دومره په تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو، خپل وخت قیمتي وخت کې موږ له ټایم راکړو. الله دې تاسو له د دې برکات او د دې بدلي دې الله رب العزت په دواړه جهان درکړي. جزاکم الله. مننه. او ثناء الله صاحب دا راته ووایه چې نعتخواني کوئ تاسو د وړوکوالي نه، دا راته ووایه چې د څونه وخت نه چې کوم دی دغه نعتخواني سټارټ کړې ده؟ موږ چې د 2015 نه چې کله مو حفظ وکړو نو د هغې نه بعد موږ علم دپاره داخله واغېشتله، خو بیخي لکه د سکول نه ویلو په وجه باندې موږ ته ګرانه وه. نو د هغې نه بعد بیا موږ سکول شروع کړو. سکول سرې سرې زما نعتخوانۍ شوق و، نو بس هسې نعتخوانۍ ته راووتمه. نو الحمدلله الله رب العزت ځان د خپل محبوب علیه السلام د صفت خوانۍ دپاره مقبولیت راکړو، الله رب العزت دې مقام ته راورسولو. او ثناء الله صاحب دا راته هم وایي چې یاره تاسو چې کله پروګرام له لاړ شئ او دغه مشران زموږ چې کوم او د دې سیمې علما کرام دي تاسو ته دعوت درکړي، په دغه کې تر کوم حده پورې تلیږي؟ په دې کې چې موږ د روستم طرف ته چې کوم دی نو میاشت کې خامخا 2-3 پروګرام راځي، او دغه شانتې په پیله ځل زما لرې سفر چې کوم دی نو د دیر کوهستان پورې شوی دی، او د مانسیرې بټګرام پورې شوی دی، مخکې چورکلام پورې شوی دی، او په دې طرف باندې چې کوم دی نو اصحاب بابا ته داسې نور الحمدلله باجوړ ته دیر ته باجوړ کې الحمدلله ډېر پروګرامونه یې زمونږ، او دیر ته هم ډېر زیات ځو، تیمرګرې ته هم الحمدلله پروګرامونه ښه دي. ثناء الله صاحب څه به را سره شریک کوئ؟ نن ډېره ښکلې موقع ده چې تاسو هم را سره تر څنګ ناست یې، نو څه به را سره شریک کوئ چې یاره د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه صفات دي که دغه هم زموږ د مینوالو سره شریک کړو؟ مننه. جڑی دو دا مدینی منوری نظما دیر گران ساعت دے چی واپس دید روزی نظما
ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما یہ سورزی مخ کیستا حرم تپ خندا راغلما یہ سورزی مخ کیستا حرم تپ خندا راغلما اس پا جڑا ستاد حرم دشنی جنگلی نظما ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما یہ چی دکم در نتقسمی گیش پاورزو خیرنا یہ چی دکم در نتقسمی گیش پاورزو خیرنا زدیر مجبور یما چې د داسې دروازې نظما ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما یما ته هرا یو لحظه د مدینې یاد ده یما ته هرا یو لحظه د مدینې یاد ده هغه محراب هغه منبر هغه حجرې نظما ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما اشتیاق گویا که بیادا سیدی دنونا اوشی یا اشتیاق گویا که بیادا سیدی دنونا اوشی زکپ دیر ارمان ارمان استاد کسی نظما ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما په جړېدو دا مدینې منورې نظما ډیر ګران ساعت دی چې واپس دی دروزی نظما